أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ننانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 5 اور 6 دوا آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې تیر شو چې الله رب العزت وی مونږ چې کم قوم ته هم رسول او پیغمبر لېږلی نو مونږ د هغې قوم په ژبه کې لېږلی دی. نو اوس دلته الله پاک ذکر کوي چې مونږ دقه شانتي د هغې رسولانو په سلسله کې حضرت موسی علیه السلام هم مونږ خپل قوم ته چې نو هغه لېږلی په آیاتونو معجزاتو سره. نو دی آیات کې الله رب العزت ولقد ارسلنا مونږ یقینا لېږل موسی علیه السلام بی آیاتنا په خپل نښو سره. آیات نه مراد چې نو هغه معجزات دي، 9 معجزې چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام ولې بیا په هغې کې 2 چې نو هغه عظیم لوی معجزې وي. یو ته ویلی کېدل عصا او دویم ته ویلی کېدل ید بیضا. کله به چې امثال لاټۍ دا به چې نو هغې ځمکې ته ارتا وکړله اینه به الله رب العزت لویه اژدها چې نو هغه جوړه کړله. لاس چې نو هغه ښی لاس مبارک به چې ترخ ته نه باسلو چې بارت به یې راوباسلو نو هغه به چې نو هغه ځلېدلو د پړق چې نو هغه به یې رڼا کو رڼا به دې ختله. نو یې مونږ موسی علیه السلام هم دقه شانتې ولېږلو دې خبرې دپاره ان اخرج قومک چې تو خپل قوم چې نو هغه را وباسه من الظلمات د تیارو نه الی النور رڼا طرف ته د دین اسلام چې نو هغه رڼا طرف ته. اوس دې ځای کې یو نقطه چې نو هغه ده یې ګوره دلته الله رب العزت موسی علیه السلام ته وایي اخرج قومک خپل قوم را وباسه او د حضور علیه السلام ته شروع د آیات کې الله پاک چې څنګه دا صورت شروع کېدو وړاندې آیات کې څه وی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نو دلته الله پاک موسی علیه السلام ته د قوم ذکر کړی او حضور علیه السلام ته الله پاک د ناس ذکر کړی دی. نو ناس تر د قیامت پورې چې څومره انسانیت او خلق راځي نو د ټولو ته نو هغه ناس ویلی کېږي، انسانان ورته ویلی کېږي. نو معلومه دا شوه چې د حضور بعثت د نبی علیه السلام چې نو هغه نبوت دا به تر د قیامت پورې دا د یو قوم د یو علاقې د یو ملک د یو خاص ځای سره چې نو هغه خاص نه دی بلکې د الله پیغمبر نو هغه پیغمبري دا علمگیر پیغمبري دا به تر قیامت د سبا پورې د هر چا د پاره چې نو هغه وي. حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه السلام خپل فضیلت بیانوي. نبی علیه السلام فرمایي فضلت علی الانبیاء ب5 مالا الله جل جلاله په باقی ټولو انبیاء علیهم السلام باندې چې نو هغه په 5 شیزونو 5 خصلتونو سره چې نو هغه غورواله را کړی دی. نو په هغې 5 خصلتونو کې یو خصلت چې نو هغه دا دی چې الله رب العزت د ټولې دنیا دپاره چې نو هغه پیغمبر او رسول جوړ کړی او لیږلی یم. زمانه مخکې چې څومره انبیا علیهم السلام راتلل د هغه د یو خاص قوم او د یو خاص علاقې دپاره ول. نو ځکه الله دلته وی ان اخرج قومک دلته ناس وی نه وي بلکې صحیح وي ان اخرج قومک خپل قوم چې نو هغه ته وباسه من الظلمات الی تیارو چې نو د کفر شرک چې نو د هغې نه الی النور د رڼا طرف ته دین اسلام طرف ته وذکرهم بایام الله او دې ته چې نو هغه نصیحت وکړه د الله رب العزت چې نو هغه په ورځو سره. ایام الله لغوي معنی چې نو هغه د الله تعالی ورځې. بیا په دې نه مراد څه نو مختلف چې نو حضرات تفسیرونه کړي خدا ټول خلاصه او نچوړ لوبي لباب چې نو هغه 2 خبرې راوځي. یو خبره چې نو هغه دا معنی راوځي چې ایام نه مراد ایام الله نه هغه ورځې مراد دي چې په کوم ورځو باندې الله رب العزت د یو قوم له فتح ور کړي
دی مدد او نصرت چې نو هغه کړی دی په مقابله کې چې د دې کم سوالو مد مقابلو الله رب العزت هغه تبا کړی او هلاک کړی دا غوی له عذاب پیراوستی او دی له نصرت ورکړي لکه مثال په تور کې بدر کې احد کې احزاب کې الله رب العزت چې مسلمانان له کامیابی کامرانی چې نو هغه ورکړه او کافر هلاک کړل یا چې نو هغه د یو قوم په عذاب چې نو هغه نیولې نو دغه ته لیکيږي ایام الله او دویمه معنی چې نو هغه د ایام الله نه د الله تعالی ورځي د نصیحت وکړه چې نو هغه ته په ورځو د الله تعالی نو دویمه معنی دا ده چې د دین مراد هغه ورځي دي چې په هغه باندې الله پاک په یو قوم باندې انعام احسان چې نو هغه کړی دیجله الله پاک چې نو هغه یو ګټ او برې چې نو ور کړی لکه مثال په تور کې چې نو هغه قوم چې نو هغه سوالو د نوح علیه السلام قوم چې نو هغه الله پاک په طوفان کې بچ کړلو د شان د موسی علیه السلام قوم الله پاک په دریاب کې چې نو هغه بچ کړلو نو چې کم قوم باندې په خاص ورځ کم اثر شوی الله پاک انعام او احسان پېښوي نو دغه ته ویل کېږي ایام الله ځکه د انسان فطرت چې نو هغه په دوه قسمه دي انسانان دوه قسمه دي یو قسمه انسانان هغه دي چې کله دغه خلکو د جنانو هغه سوشي د انعام د چا سره انعام احسان کړي او تورته هغه انعام او احسان چې نو هغه یاد کی نو د لکوټي شرمنده شي او دغه انسان چې نو هغه د مخالفت او دغه نه چې نو هغه د ایزا ضرر رسانه نه چې نو هغه واپس یې د سړیو زمونږ سره خو ماته دومره احسان کړي زما پلار نه کسر کړي زمونږ سره احسان کړي دی نو دا سړی احسان فراموش نه وي د چې نو هغه سي بیا دغه پوجا باندې د نصیحت علی خبره منی د چې نو هغه غلط کار نه واپس کیږي او دویم قسم د انسانانو فطرت چې نو هغه چې بعضی کرته یو انسان اکثر یو ګناه یو قصه یا کوي یا اظهار ثانی کوي نو چې کله د خوف ورکړی شي یره چې نو هغه ورته ورکړی شي او د خوف او د یری خبرې وکړی شي کدا سکه نو د سی به سره ګور بیا هم کیږي نو د په دغه سره واپس شي نو د خپل هغه غلط عزم نه غلط اراده نه دینه چې نو هغه باز شي واپس راشي نو چې کله د واپس راځي نو بعضی خلک به چې نو هغه په فطرت کې دغه خبره ډیر اثر انداز وي نو ځکه الله رب العزت یو حکم بیانوي یا یو الله رب العزت پیغمبر ته یو تعلیم ورکړي چې دا وکړه نو دغه سره ورته چې د ایام الله ذکر ورته وکړه نو که څوک هغه خلک چې دغه انعام او احسان سره متاثر کیږي جو هغه په باندې متاثر شي او که څوک چې نو خوف او چې نو یری سره چې نو هغه متاثر کیږي هغه به دغه سره شي خو که چرته د دوانه نه کیږي دا بیا اسوم نه دی چې نو هغه د دهلی اخرنه بادشاه بهادر چې نو هغه بهادر شاه ظفر د جنو هغه شاعر مزاج هم ولو د شاعر هم ولو نو د جنو هغه په خپل شاعر کې شعر کې جنو هغه دا ویلي وای ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہو وہ کیسا صاحب فهم و ذکا هغه سړی چې نو اسی پته نه لګي چې د سمره چې نو هغه صاحب فهم سمره پواسم او خيار سړی دی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا چې کله داغه باندې چې نو هغه احسان وشي انعام چې نو هغه وشي او د په دغه انعام کې د الله یاد نشي لکه اوس وګورئ نن سبا زموږ مزاجونه دق کړي چې کله زموږ سره د الله رحم وشي الله را لزوی راکي کور را لراکي دغه شانت چې نو هغه خادي را باندې راولي بل یو خوشحالي را باندې راولي په ټول نامخ کې موږ پاږي کې د الله نافرمانی وکړو ټول نامخ کې موږ پاږي کې د الله حکم چې نو هغه مات کو او کله چې نو هغه الله پاک مو بیا ونی سي لکوټي یا سجسي بل سالاتي چې بیا پای کې بیا چې نو فریاد کو غوسه چې نو هغه راشي دا وشي یو پای کې مونږ زیاتې کو نو وی ګوره دا سب بنی آدم دینا دا صاحب فهم او زجانو هغه زکا نه دی چې د جانو هغه په عیش په انعام او احسان کې ورته هم خدای نه یادو او په تیش کې ورته چې نو هم د الله خوف چې نو هغه نه یادېږي چې زه په خپل سوم الله مال د هغه زنه دې تراوی سلام نو اس مال د ځان نه په کمزورو باندې چې نو هغه غصه او جبر او داش زونه نه دی پکار ان فی ذلک لآیات الله وی په دې کې نخې دی لکل صبار شکور د هر چې نو صبر کون کې او شکر کون کې د پاره صبر معنی هغه سړی چې دا چې نو هغه ډیر صبر کوي نو دل چې نو صبر د صبر نه دی د مبالغه صيغه د ډیر صبر کون کې او شکور دا چې نو هغه د شکر نه دی په معنی چې نو د مبالغه صيغه د ډیر شکر گزار
نو بده کې د هغه خلکو د پاره چې نو هغه نخې دي چې څوک ډېر شکر وباسي ډېر چې نو هغه د الله پاک ته نو صبر کوي ډېر الله په حکم په الله په خبره باندې نه کوي ځکه الله رب العزت په هر عمل باندې سنه چې نو هغه ثواب دغه یو معیار ښودلی خو د صبر چې نو هغه اجر الله رب العزت بے حساب ذکر کړی الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله چې نو هغه صبر کوونکو ته اجر بے حساب چې نو هغه ورکوي د هغې دپاره څه معیار څه میزان څه تله څه کانټه چې نو هغه نشته چې دومره به ورته میلایږي الله رب العزت د هغوی له چې نو هغه بے حساب چې نو هغه ول ورکوي حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دی تفسیر دی نو هغه مدارک هم ذکر کړی او خازین هم دغه روایت نقل کړی نه هغې کوي چې نو اذل ایمان صنفانی ایمان چې نو هغه په دوه قسمه دی ایمان چې نو هغه دوه چې نو هغه سرونه دی یو چې نو الصبر او دویم الشکر نیم ایمان دا صبر دی او نیم ایمان چې نو هغه دا شکر دی ځکه بل حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دی چې مسلمان په هر وخت کې په خیر باندې دی که چېرته د نو هغه مصیبت او تکلیف د خواهش خلاف یو خبره پیښه شي د په هغې صبر وکړي بیا ورته د الله د طرف نه اجر میلاو شي او که دته نو هغه انعام او نعمت میلاو شي د مرضی د خواهش متعلق یو کار وشي د په هغې شکر وباسي چې بیا ورته الله پاک اجر ورکړي نو مسلمان هر حالت چې نو هغه د خیر دی نو ځکه الله وایي ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وإذ قال موسى لقومه نو کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم ګوره الله چې باندې کم انعام احسان کړی دی الله انعام احسان دا چې نو هغه یاد ساتئ هغه قوم چېرته نشي کامیابېدی چې د کم قوم نه خپله ماضي یې رشي چا ته چې هم خپله ماضي یې یاد وي د چېرته هم چې نو هغه ناکامه کېدی نشي ته زه ګوره نن مونږ کې لوی مصیبت دی مونږ پلار څنګه وخت تېر کړی نیکه مو څنګه تېر کړی په خپله را باندې کمې فقر و فاقې قصې تېرې شوي او چې اله را سره روپۍ وشي بیا الله اکبر استغفر الله بیا مونږ ته د سړي زوی چې نو هغه د سړي زوی نه ښکاري مونږ هغه رویه هغه قصه او هغه خوی چې نو هغه اختیارو د چې نو فرعونیانو غوندې هغه خبرې کوو مونږ خو د پلار نیکه د وخت نه مړه داسې یو نو ځکه موسی علیه السلام خپل قوم ته ووی اذکروا نعمت الله علیکم د الله نعمت په ځان باندې یاد کړئ باغیګان چې نو هغه ولې جوړېږي نافرماني ولې کوئ هغه وخت تاسو نه هېر شو د هغه ذلت هغه دور چې نو هغه مو هېر شو اذ انجاکم من آل فرعون کله چې تاسو ته الله پاک چې نو نجات درکو د آل د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب تاسو ته به بدترین سزاګانې چې نو هغې درکولې سخت سخت عذابونه به درته در رسول یذبحون ابناءکم ستاسو هلکان چې نو هغه به یې حلالول دې څو پیرې چې نو صورت اعراف کې هم تفسیر تېره شوی او مخکې صورت بقره کې چې نو هغه هم تېر شوی صورت یونس کې هم تېر شوی نو دوی به چې نو هغه ستاسو هلکان زامن چې نو هغه به یې حلالولو ويستحيون نساءکم او ستاسو جنکین چې نو هغه به پرېښودلې هغه د ذلت وخت ستاسو نه هېر شو چې تاسو اوس د الله نافرماني کوئ هغه وخت چې نو هغه یاد کې دشمن ته مو غږ نشو کولی اوس د الله پیغمبران چې نو هغه تاسو قتلوئ خپل ماضي یاد وساتئ وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او په دې کې چې نو ازمېښت خو ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی فرعون له چې نو هغه مجازي طور باندې طاقت ورکړو او تاسو له چې نو کمزوري کړی وي نو چې کله دغه نو د الله رب العزت اغزمې خو چې آیا تاسو صبر څومره کوئ او فرعون چې نو هغه د خپل دغه قوت او د اختیار نه چې نو هغه غلطه فایده څومره او ښه فایده څومره نو ځکه الله وی د الله په هر کار کې چې نو هغه حکمت وي د الله په هر کار کې نو هغه امتحاني هر انسان هر وخت کې نو هغه د په امتحان کې دی مالدار د مالدارۍ په امتحان کې دی صحتمند د صحتمند چې صحت په امتحان کې دی دغه شانتي صاحب اولاد د اولاد په امتحان کې دی فقیر چې نو په فقر په امتحان کې د ټولو کې دغه شانتي چې نو الله رب العزت صرف ګوري چې کاغذ تاسو کوي بس نو ځکه الله رب العزت وی فی ذلکم بلاء من ربکم دې کې ازمې خو تاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ولقد ارسلنا بشک مونږ لېږلی و موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نښو سره یعنې معجزو سره ان اخرج چې را وباسه قومک خپل قوم من الظلمات له تیارونه الی النور رڼا طرف ته وذکرهم او نصیحت وکړه دوی ته بایام الله د په ورځو د الله ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات نښې دي لکل صبار د هر چا نو صبر کوونکی شکور شکر گزار
و اذ قال او یاد کې کله چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم په خپل ځان باندې اذ انجاکم کله چې هغه نجات درکړو هر کله چې هغه نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون لارض فرعون یسومونکم چې رسول بدوی تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب خراب سزا ويذبحون او قتل والبي وجلبي الال والبي ابناءكم زامن استاسو ويستحيون او ژوندۍ به پاتې کول نساءكم لریان استاسو وفي ذلكم او پدې کې بلاء ازمیخو من ربكم استاسو د رب د طرف نه عظیم لوی